بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګران ملګرو، موجود یم پاک رجمنټ سیټر مردان سره او زما وطن زما اخیرنی سانسونه دا په پاک فوج په عزت په ابرو باندې د پاکستان په ابرو په عزت باندې د کیبی پولیس په ابرو په عزت باندې قربان. زما یو جان نه زما هزار جانونه قربان، زما تن مندن سب کچھ قربان. پاک فوج زنده‌باد، پاکستان فائنده‌باد. او زه سپریم کورټ ته زه ادارو ته ریکوست کوم چې د دې غدارو خلاف ته اپریشن وکړي شي او چون چون کې د دې گرفتار کړي شي چې چا زما د آرمي عزت او ابرو خراب کړی دی او د خراب کولو کوشش کړی دی. د خلکو له قرارباخي سزا ملو شي. اے غدارانو زنده‌باد، پاک فوج زنده‌باد. دا د غدارانو لپاره ملک نه دی، دا د محب وطن خلکو ملک دی. په دې کې لکونه خلک شهیدان شوي دي. دا داسې مونږ ته نه دی ملو شوی. دا غداران راغلي دي د 75 سال په تاریخ کې داسې غداران نه دي راغلي چې د پاک آرمي خلاف دومره غټ اکشن اغستی دی او دومره غټ کارونه دي کړي دي کیبی پولیس خلاف، د قومي ادارو خلاف. زه د دې انتهایی سخت نفرت کوم او زه ادارو ته ریکوست کوم د دې خلاف ته اکشن واغستی شي. غدارانو دا وطن فری نه دی ملو شوی. ډېر زیات جانونه قربان شوي دي. په دې زموږ د موریانو د خویندو د مسلمانانو عزت قربان شوی دی. دا فری نه دی ملو شوی. چا چې هم د دې پاک فوج بېعزتي کړې ده، چا هم د دې آرمي بېعزتي کړې ده، چا هم د کیبي پولیس ته سپکوالی کړی دی. الله تعالی دې په خپل قهر او غضب ووایي. پاک فوج زنده‌باد، پاک فوج زنده‌باد، پاکستان پائنده‌باد، کیبی پولیس زنده‌باد، کیبی پولیس زنده‌باد.